سوک چے اللہ نما سوا دا بلچا شرک بلچا اطاعت کئی پا حلال و حرام کی داغا اختیار منی زندگی او جون دا آغی دا اصول مطابق تیرئی دیت چوئے شی چے اتبعو ما انزل اللہ روان شئی پا حقس چے اللہ نازل کری دی نو قالو دوی وئی بل دا بل دا صدا پارا دے اغراب دا پارا دا دی شورون ممدہ تاوزا ہر آیت کی ووچے بل را دی دا اغراب دا پارا دل دا چکر دا بل اغا مفہوم تا مخدراولی نو دا آیت کما حقوہو مطلب حل کی چی دا آیت پر مطلب سرے نو اللہ وی قالو دیت چوئے شی چی اتبعو ما انزل اللہ ما انزل اللہ پس روان شی نو دیوئی بل دی بل نمخ کی دی نفی دا نفی اگر نفی صدا چی لا نتبعو ما انزل اللہ مند ما انزل اللہ تابداری نکو بل نتبعو ما الفینا بلکہ من با روانی کو پاغس چی من پیو مندو پاغی مانی مندلی دی من پاغی مانی آباءنا مشران اقبل دا بل نمخ کی دک من وو دا مانو کا جنانا یعنی من دا ما انزل اللہ تابداری نکو من خو تابداری صرف دا آغا طریقی کو چی من پی اقبل مشران مندل او دا مشرک دلیل دی دغا شرک فی الاطاعت دے دا مضمون دے چی ددی حصو قائل ندی چی سوک دا ما انزل اللہ پا مقابلہ کی دا بلچا اطاعت او تابداری کئی ما انزل اللہ ورطا واضح شی چی دا اللہ و دا رسول خبر دادا او دے وی چی مالا دا ما انزل اللہ تابداری نکومگا مولا دا ما الفینا علیہ آباءنا ضرورت دے بدغ مولا کافی دا آیت مطلب دے خود دل تکی ما در دوئی جمعا دا غلوف شکاری غلوف دے موکی افراد و تفرید بعد خلق دی آیتنا دلیل نبی کہ تقلید دا ائمہ اربعو ہم شرک دے شرک حالانکہ دا بالکل بی حقیقت خبر دا او دا انصاف نا بالکل خالی دا آیت دا ما دا دی ائمہ اربعو دا تقلید متعلق بالکل ندے نہ مفہوم دا دیلان دے داخلی دیشی ہاں کچرتا دا ائمہ اربعو مقلدینو کنا چا دا جہل پا بنا باندے سدس اقوال کری وی نو دا بداغا اقبل ذمہواری دے لکٹول مقلدین حقیل ندی دیول پکار مطلب کچا دا سویلی لگدمون کتابونو کی تاسو کرے اشرف الجواب ملنا اشرف علی تھانوی صاحب امداد الاحکام کی امداد الفتاوہ کی مشتاق حقیق وہی چی تقلید مقصد ہو دا ائمہ اربعو تقلید سی آیت والا مطلب ہوتا سو ذہن ترا لے جدا دا ما انزل اللہ مقابلہ کی دا بلچا تابداری دا اور دیتا ہر مسلمان ددی مذمت کی او ددی مذمت پکار دے حقی وہی چی منگ دا ائمہ اربعو دا تقلید مطلب سرے بلکہ غالباً حقی دا خبرہ نکلے دا اشرف الجواب کے غالباً چکہ بعد خلقو دا سے خبری کئی چی مورا قول ابو حنیفہ درکار است مغل بس صرف دا امام ابو حنیفہ قول کافی دے قالا بسیار است مورا قول ابو حنیفہ درکار است وی کالا ہو دیر دی قولون دیر دی مغل دا امام ابو حنیفہ یو قول پکار دے مغل دا بل چا قول نہیں تو آگئے وہی جندہ ہو غلط خبر ہے تھانوی سمجھی کی لیکن ددید
وجنا ټول مقلدین دا ویل چې دا تقلید مطلق شرک دی او بیا پکې دا آیت پیش کول نو دا د واقع نه خلاف خبره ده د ائمه اربعو د تقلید مطلب څه دی رومبه دا دی چې تقلید په کوم دی کېږي دلته موږ تعیین نشته نو بیا پکې دا نتایج تل راوړي امت منتشر کیږي انتشار سے واقعي تقلید ځان لا یو خاص موقع ده چې باغه کې تقلید کیږي او بیا باغه موقع کې د تقلید نه چاره نشتا کسو کوی نو چې د پتی مقام کې تقلید نه کوما نو دا داغه خپل سوچ دی ورنه موږ وو چې په دغه مقام کې د تقلید نه ما سیوا بل څه چاره شته نه که څوک یې ته تقلید وایي څوک ورته اتباع وایي خو ګورئ مسائل چې دي هغه په دوه قسمه دي لنډ یو دي منسوس مسائل بل دي غیر منسوس مسائل منسوس معنی صریح مسائل بل دي غیر منسوس مسائل چې هغه صریح نه دي غیر منسوسی مسائل چې هغه قرآن حدیث کې نشته دا خوش ته کنه کو څوک دا دعوه کوي دی وخت چې هر خبره په قرآن او حدیث کې دا صراحتن دا خو بالکل د ناپوهی ده دا خو به د ډیرو خلکو له منکرین حدیث وغیرہ ته لاره ملاو شي ځکه موږ د قرآن متعلق دعوه دا خبره دې کې کیږي چې موږ دا دعوه هیڅ کله نه دا چې هر څه قرآن کې دي دا موږ کله وکړو موږ اوس خبرې قرآن کې دي څه حدیث کې دي څه اجماع او اجتهاد سره ثابت دي نو دا منکر حدیث چې دي کله ما سره یو تن په فول باندې د چا ملګری په واسطه خبره شي نو هغه ماته نو هغه خپل دین کې چې سکی خو هغه مفروضات غریب دغه کول چې نه کنه تاسو وګورئ ما ورته ورستاد خبره به حل وي ته ما د قرآن نه ثابت کړي چې حضرت عیسی ژوندې دي او راضي به نو ما یې د قرآن نه حل ثابتوم چې دا ومنم چې دا هر یو شی قرآن کې منم ما خدا دعوه نه دا هوته وایي ما په باره کې دا د هغې یو غریبانان له دماغ کې واچي چې ګوره تاسو به دی نه دا سوال وکړئ چې نزول عیسی ته منې نو منې نو قرآن نه ثابت کړه نو موږ بیا په قرآن کې لټول باندې شروع شو مولایانو له تپوس کوو چې قرآن نه دی ثابت نو رښتیا چې قرآن نه دی ثابت نو دا نه موږ ما ورته ته روبه ما سره لمړې سا واخله دا دغه وکړه زه داسې نه وایم چې هر مسله د قرآن نه ثابته ده نو بیا به بل خواته ده بیا به غریب بل خواته ده نو مطلب دا دی چې موږ دا کلم نه وو دا دین کې کېږي دی به درته دلته نه سوال ته به ورته وایي چې ما سره د حدیث په حجیت باندې بحث وکړه که نه زما او ستا اصل اختلاف دلته راغی چې حدیث حجت دی او که نه دی دې باندې هغې څخه هېڅ دلیل نشته نو دې باندې بحث له هم نه تیارېږي نو هغې به تا دلته فساو کړي نو نزول عیسی قرآن کې نشته که نه نه دي حدیثونو کې دی موږ خو حدیثونو منو اجتهاد منو قیاس منو هلته به وي هلته موږ منو که نه ته موږ سره داسې بحث وکړه نو موږ وو خبره وکړي چې بعض مسائل منسوس دي نو بعض غیر منسوس دي چې هغه قرآن حدیث کې نشته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ متعلق هغه وخت نه دا تاثر شروع شوی چې دله الله د عبدالله بن سبا فتنې خپل کار کړی وی دله نبی علیہ السلام څخه خاص علوم ورکړي دي خاص خبرې ورته کولې دي او دغه صحیفه ده حضرت علی نه چاته پوښتنه کو چې دې صحیفه کې د څه څه دي نو هغه ورته چې دا چې ما د پیغمبر نه څه اورېدلي دي هغه مې پکې لیکلي او هغه شی یا فهم د فهم چې الله یو مؤمن سړي له ورکي او دا هغه فهم په وجه باندې بیا هغه مسائل حل کوي نو دا شروع نه دا لاره موږ څخه شته دی چې څه مسایل به داسې وي هغه به حالات د وجې نه پیدا کېږي هغه به بیا تاسو د قرآن سنت د اصولو په رڼا کې حل کوئ دې ته غیر منسوسي مسایل وایي بیا غیر منسوسي مسایل چې دي هغه متعارض دي او غیر متعارض دي کله کله متعارض را دي کله غیر متعارض را دي نو یاد ساتئ دا مونږ چې وایو چې تقلید
په منسوسی مسائلو کې چې کوم غیر متعارض دي د تقلید او د اجتهاد پکې د سره گنجائش نشته او نه څوک مسلمان په هغه دیا کې تقلید قائل دی تقلید چرته وی منسوسی مسائل دي لیکن متعارض دي بظاهر ظاهری زمون د سوچ مطابق داغه تعارض دی یو خواته ثبوت دی نو بل خواته ثبوت نشته یا مسائل غیر منسوسی دي غیر منسوسی مسائل دا دو مقام دی د تقلید دلته کې یو مجتهد لګي مسائل منسوسه متعارضه کې هغه تعارض رفع کوي یو له ترجیح ورکوي د سوجنا نو دا بل پریک دي لکه مسائل منسوسه متعارضه سدي آمین دې پوچتم شتا او پا سر هم شتا تورو خاطشتا دغه ټول مسائل تاسو وګورئ دواړه طریقې وي دې ته وایي متعارض منسوسی مسائل او دا خو څه نشي کېدای چې یو سړی به دواړه کوي ظاهر دی یو عمل وي او د بل به حقیقت عقیده ساتي چې دم صحیح خو عمل خو به یو کېږي یا به پوچت آمین والا وي یا به نه نو دې کې به ګوره یو خاطب دي نو دا بل به پرېږدي دې ته مخالفت نه وایي دې ته ترک وایي ترک د دین سب چاره نشته نو څوک چاته یو ترجیح دلیل سره قوي ولګي نو هغه واخلي چاته بل ترجیح د مجتهد قوي ولګي نو هغه واخلي یا غیر منسوسی مسائل چې کوم په نصوصو کې نشته نو هلته کې مجتهد لګي نو هغه غیر منسوسی مسله په منسوسی باندې قیاس کوي د علت مشترکه د وجه نو بیا خلق لګي د یو مجتهد ترجیح ورته خو لګي نو هغه پسې شي د بل چا دې ته تقلید ویل کېږي نو دې کې څه د شرک په نبوت دغه نشته دا لکه مولانا تھانوی صاحب لیکي چې د مقلد نیت داوی او دای پکار دی چې هغه دی د اجتهادي مسائلو کې نیت بعد سنت د اتباع کوي لیکن چونکہ داغی سنت تشریح تے محتاج ہے نو دیو بکی دا چا نچا شرع اخلی دا چا وضاحت با اخلی خدا با صرف واسطہ گنی اصل نیت بیداوی چیز دے دا نس تابداری حکم دا حدیث تابداری دی حکم لیکن دا دی حدیث دا مطلب بسوی چونکہ دا عجمی مطلب بیا دامشتا و دامشتا نو کل بدا سوک بدا واخلی و سوک بدا واخلی چاہتا یو مجتہد باغمانی اعتماد و بروسہ شی لکمون و دی امام ابو حنیفہ سے ثقاحت فقاحت آغا مسلم دے نمونگ دا آغا اجتہاد واخلو سوک دا امام شافعی سے واخلی نو دی کہ حس شرک فی الاطاعت نشتا شرک فی النبوت دا صرف دا سنت مانے دا عمل کولو دا پارا واسطی دی اور دی کہ استاذو پا حقیقی نظر سر اوپر نو تدین سے چارہ نشتا غیر منسوسی مسائل کی ہر سوک دا چا نچا تشریح اخلی خامخا اخلی دا چا نچا تشریح واخلی چا تشریح ورطا پا دلیلو سرا مضبوط ہو لگی نو دی آیت اصل مطلب حقا دے کہ مد بل نتبعو ما الفینا علیہ آباءنا ننا بلکہ منگا تابداری کو دا حقا طریقی چی منددی منگ باغی مانے اخبر مشران مانا منگ دا ما انزل اللہ تابداری ندا پکار اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون اولو مانا ایقولون هذا آیا دوی دا خبر کئی دا ما انزل اللہ پا مقابلہ کے دغسی مشرانو پسیزی ولو کان آباؤهم اگر چید دی مشران لا یاقلون شیئا حس چیز مانے نبوئیگی او نور سرا ہدایت بھی مطلب دا اولو لو وسلیہ دا کرنا لو وسلیہ دا ماں باپ پا ضد کے حکم بطریق اولا ثابت بھی فَإِن لِلْإِسْتِقْبَالِ وَلَوْ عَلَى الْمَاضِي نسو مطلب دا ان دا استقبال دا پارا را دی اگر چی مادی مانے داخل بھی سو مطلب
یعنی که په مضارع داخل شي نو بیا خو به طریقې اولا استقبال نه دی. نو مطلب د آیت دا دی وایي که دی د ما انزل الله په مقابله کې د ښه مشرانو اتباع وکړي نو هغه هم شرک دی.